عزتمندو حاضرینو مسلمانانو ورونو او خویندو څنګه چې تاسو ته پته ده چې تاسو دا پروګرام د ختم بخاری دلته منعقد شوی دی خو ډېره د افسوس خبره دا ده چې کومه دلته کې زموږ بنات خویندې دي د هغوی کومه سرپرستان دي نو په کار خو دا ده چې هغوی راغلي وی دلته کې شرکت یې کړی وی او بیا د کلي یو څو مشران د دې ګاونډو د دې محلي یو څو کشران مشران نارینه په کار دا چې دا دلته کې حاضر وی دا خو یو بابرکته مجلس دی او ډېر د دعاګانو او دی مجلس کې دعاګانې هم ډېرې زیاتې ښې قبلیږي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ او فرمایي د هغه طریقه هم دا وه چې کله به د قرآن کریم ختم و نو هغه به د خپل کور ټول خلک راغونډ کړه عبدالله ابن عباس عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم د هغوی هم دا طریقه وه چې هغوی به په ختم قرآن په موقع باندې خلک راغونډول او ډېرې ښې دعاګانې وې دې مجلس کې قبلیږي دعاګانې به یې کولې نو په کار خدا او دا زموږ د دې مسلمانانو بدبختي ده چې دیو دلته کې حاضرین نه کړ خپله د دې علمي مقام او دغه شان کې د دې ختم بخاری او د قرآن کریم د ختم په وجه باندې چې رب العالمین د انسان له د مسلمان له کوم مقام ورکوي دا مقام رب العالمین هیڅ چا نه دی ورکړی د نبوت نه وروسته چې د چا ډېر لوی مقام دی نو هغه دی عالم علم والا رب العالمین ډېر لوی مقام ورکړی دی د ملائکو نه هم زیات مقام رب العالمین انبیاء کرامو له ورکړی دی د اهل سنت والجماعت عقیده هم دا ده او بیا پس د انبیاء کرامو نه رب العالمین دا مقام ورکړی دی عالم له عبدالله ابن مبارک رحمه الله هغه به چې کله صدقه کوله څه خیرات پې کولو نو دا به خرج کولو د دین په علماو باندې د دین په طلباو باندې چا ورته یو ورځ ویله چې یاره چې تاسو دا دومره صدقې کوئ په کار خدا و چې تاسو د خپل مال تقسیم په ډېر احسن انداز باندې کړی او د هر چا پکې تاسو حصه کړی نو ډېره زیاته به ښه وی عبدالله ابن مبارک رحمه الله وفرمایله چې داسې کېدلی نه شي چې زه د عالم نه په وړاندې د بل چا مقام وګڼم د انبیاء کرامو نه وروستو د عالم ډېره لویه مرتبه ده او زما دا مال چې د عالم نه علاوه په بل چا باندې ولګي داسې کېدلی نه شي دا زما په ذهن او په تصور کې هم نه راځي ډېر لوی مقام رب العالمین تاسو له درکړی دی عبدالله ابن مبارک رحمه الله دا فرمای چې کله ملائک راشي ملک الموت راشي او ما ته ووایي چې یاره ستا د زندګۍ 2 سکنډه پاتې دي دا 2 سکنډه خیر ستا په خوښه باندې تېرول غواړي دا ته تېر که ستا په خپله مرضۍ باندې ابن مبارک رحمه الله فرمایي وایي زه به ورته ویم چې دا 2 سکنډه ټیم دا مال راکړه د طلب د علم دپاره چې زه پکې علم حاصل کړم ډېر لوی مقام رب العالمین ورکړی دی علم له علم والو له علماو له طلباو د دین له امام ابن قیم رحمه الله چې دا د 9 صدۍ عالم دی دا فرمایي چې رب العالمین په دنیا کې زموږ استاد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو جنت ورکړی دی د قرآن کریم په شکل کې کوم انسان چې په دې دنیا کې دغه جنت ته ور داخل شو د قرآن کریم نه فایده واغستله دغه قرآن کریم نه سیراب شو رب العالمین به دا انسان په قیامت د قیامت په ورځ باندې هغه خپل حقیقي جنت ته ور داخل کې رب العالمین دې زموږ نصیب کوم انسان چې په دنیا کې د قرآن کریم نه محروم پاتې شو د قرآن کریم نه سیراب نه شو د قرآن کریم ته ور داخل نه شو د قرآن کریم مطابق د خپل ژوندګي تېر نه کړه د قرآن مطابق د انسان خپل عقیده جوړ نه کړه خپل عمل یې جوړ نه کړ رب العالمین به دا انسان په آخرت کې د خپل حقیقي جنت نه محروم کی نعوذ بالله رب العالمین موږ دغه بدبختۍ نه وساتي موږ چې دعوت کو کومګ جهاد کو کومګ علم زده کو کومګ قرآن زده کو کومګ احادیث زده کو کومګ هر یو عمل کو خدا به موږ د قرآن او د سنت مطابق کو عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله هغه فرمای خطیب بغدادي رحمه الله نقل کړلی چې کوم انسان بغیر د علم نه عمل کوي بغیر د پوهې نه عمل کوي د دې انسان به نقصانات ډېر زیات او فواید به ډېر زیات کمی کما ته دعوت زده کوو دا به د قرآن نه زده کوو کما ته تبلیغ زده کوو دا به د قرآن نه زده کوو
کما او ته عمل کو دا به د قرآن عمل زده کو، کما اوس عقیده برابرېږي دا به د قرآن نه برابرېږي، دا به د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه برابرېږي. رب العالمین قرآن کریم کی فرمایلی چې قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، پیغمبره ورته وایا چې آیا عالم او جاهل، عالم او امی دا برابر کېدلی شي؟ چرتم برابر نشي کېدلی. رب العالمین یو عالم له یو لوی مقام ورکړی دی. عالم که ګناهګار هم شي، قرآن کریم کې رب العالمین فرمایلی چې درې قسمت تقسیم دی، فمنهم ظالم لنفسه، یو هغه قسم دی چې ګناهونه کړل د خپل ځان سره ظلم کړی دی، ومنهم مقتصد بالخیرات، دویم هغه دی چې نیکو طرف ته تللی، او دریم نمبر رب العالمین قرآن کریم کې فرمایلی چې دا هغه خلق دي چې دا بالکل پاک دي، ځان یې بالکل ساتلی دی. خو رب العالمین سره د ګناه نه دی عالم ته بخنه کوي، سره د ګناه نه چې کوم دی عالم ته رب العالمین مغفرت کوي، دی طالب العلم د دین ته چې کوم دی نو دا مغفرت ورته کوي. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایله چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهتر پتا څو کې هغه انسان دی چې قرآن کریم زده کی او به پس داغې نه بل ته ور وښي. نو ګوره دی حدیث کې دوه خبرې راغلي، یو زده کړه ده او یو بل ته ور ښودل دي. او زده کړې والا نبی علیه الصلاۃ والسلام را مخکې کړی دی، من تعلم القرآن وعلمه، چې قرآن کریم په خپله باندې زده کی پس داغې نه بل ته ور ورسوي. چې ولې زده کی بل چا ته به ور ورسوي، چې زده کړی نه دی نو بل چا ته ودې څه ور وښي، ځکه چې په حالت د جهالت کې خو څوک چا ته څه ښودنه نه شي کولی، په حالت د جهالت کې خو څوک چا ته د چا دپاره د هدایت ذریعه نه شي جوړېدلی. نو اول به راځې د قرآن ته به کښېنې، د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به کښېنې. او دا داسې یو مجلس دی، د دې زما استاد د دې مجلس مبارک ابو قلابه نقل کړی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې زما استاد د دې مجلس مثال داسې دی لکه مجاهدین جهاد وکي، په جهاد کې خپل ځانونه زخمیان کی، په جهاد کې خپل کړاو برداشت کی، خپل سخت برداشت کی، خپل مهنت وکي، خپل ځانونه ستړي کی، خپل ځانونه وکړي، او په آخر کې مالی غنیمت راشي. دی مجاهدینو ته چې پکې حصه ملاویږي نو داسې یو خلک پکې راشي چې هغوی اړو د سره جهاد نه دی کړی، هغوی ته په مفتو کې رب العالمین دا مجاهدین ورله چې کوم دی نو په دې مالی غنیمت کې حصه وکړي. نو دغه شان کې د قرآن کریم او دغه شان د احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم په ختم کې چې کله دا مسلمانان شرکت وکړي، په هغې کې کینی، ټول کال ځان بل چا کړولی دی، ټول کال سخت بل چا برداشت کړله، ټول کال وینا بل چا کړله، ټول کال یخنی او ګرمي بل چا برداشت کړله، ټول کال په دې لاره باندې دا تګ را تګ ستړیوالی بل چا برداشت کړی دی. خو چې کومه خلک راشي په دې اخرني مجلس کې شریک شي نو رب العالمین ورله همدغه شانته کې اجر او ثواب ورکوي لکه څنګه چې په مفتو کې د نورو مسلمانانو ته مالی غنیمت میلاو شو. او زما استاد دې مجلس مبارکي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې دې یو مجلس د قرآن او د احادیثو دا مقرر شي، منعقد شي، او په دې کې څوک شرکت وکي، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو چې لا یشقى جلیسهم، د دې مجلس اغا ناس خلق، د دې مجلس اغا حاضر خلق دا رب العالمین دا چرتم نه بدبخته کوي. اگر چې د اورېدو په نیت نه دی راغلی، د زده کړې په نیت نه دی راغلی، د بل چا سره سکار دی، د خپل ضرورت د حاجت او د هغې د سر کولو دپاره دی راغلی دی، خو بیا هم رب العالمین دې انسان له حصه کوي، په دې کې دا بدبخته کوي نه، دا انسان محرومه کوي نه. نو عزتمندو ستاسو د رب العالمین په نسبت باندې ډېر یو لوی مقام دی، یو لویه مرتبه ده داسې مجلس چې په دې کې زموږ د نارینه او زنانو د حاضري دا داسې ده چې آخر کې دا مجلس کله اختتام ته رسیږي، آخري دعا کیږي. نو حدیث کې راغلی صحیح مسلم روایت ده چې په آخر کې یو ملائک اعلان کوي چې قوموا مغفور لکم، اے مسلمانانو تاسو پاسې په داسې حال کې چې تاسو ته بخنه کړی شو د رب العالمین، تاسو بخلی رب العالمین تاسو معاف کړی. نو داسې یو مجلس دی، داسې یو محفل دی چې په دې کې شرکت کول او د دې فضایل بیانول که موږ ډېر زیات وغږېږو په دې باندې نو دا به د سبا بل سبا پورې دا ختم نشي. نو په کار خو دا دی چې دا ټول مسلمانان دین له غاړۍ ورکي، قرآن له غاړۍ ورکي، احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم له غاړۍ ورکي، د دې مطابق خپل عمل جوړ کړي، د دې مطابق خپل عقیده جوړ کړي،
ځان نه دنیا بچی نه جوړي بلکې پکار دادا چې د خپل بچی راغب کې دی دین طرف ته خپل ځانونه راغب کې دین اسلام طرف ته خپل بچی راولي جماعت طرف ته خپل بچی راولي مدرسې طرف ته خپل بچی راولي قرآن طرف ته د دې بچی چې د اوس نه تربیت وشو دا ورستم ستا بچی دی په ژوند هم ستا بچی دی پس د مرګ هم ستا بچی دی په میدان محشر هم ستا بچی دی خو چې تا اوس د خپل بچی تربیت په قرآن باندې ونه کو په سنت باندې دی ونه کو په مدرسه باندې دی ونه کو په مسجد باندې دی بچی تربیت ونه کو نو دا بچی په ژوند باندې ستا لپاره درد سر بګرځي دا بچی په پس د مرګ هم ستا بچی نه دا بچی په میدان محشر هم ستا بچی نه دا بچی ستا هیڅ قسم په کار باندې نشي راتللی رب العالمین دی وکي چې موږ دا توفیق راکړي چې موږ د خپل بچو تربیت وکړو موږ د خپل نارینه او زنانو تربیت وکړو الحمدلله مغرب په دې کوشش کې دی چې یاره دا مدارس ختم کی دا مدارس برباد کی دا مدارس دا نومي نشان دا د ملک نه او د دنیا نه دا ختم کی خو رب العالمین دا لوی فضل له دا لوی کرم دی چې اول بنینو مدارسو وس الحمدلله د بناتو مدارسو چې کوم نو آباد شو دي د نارینه او د زنانو دینی تعلیم دینی تربیت دا غوی روان دي نو پکار دا چې مونږ تاسو خپل نارینه زنانه ماشومان او دغه شانک جنکی دا د مدرسو طرف ته راغب کو مدرسو طرف ته راولو دا غوی دینی او دنیوي تربیت وکړو رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کی شیخ صاحب د مخې مې اوسو ماتی ګوډې خبرې وکړې څه غلطي خطایي شوي د هغې بالکل معذرت پیش کوم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم